عید میلاد النبی جما او دا د جشن نه کم د جشن عید میلاد النبی ویلی کیږي دا د آی قومونو کار دی کم قومونه چې هغه مړه قومونه دي داوی ضمیرونه مړه دي کم قوم چې جمدی دی داغه ضمیر جمدی دی نو هغه جشن قطعا نه مناوي هغه کا اپناوي نو هغه مشن اپناوي د الله پیغمبر مشن سو عید میلاد النبی عید خوشاله ته وي میلاد د پیدایش او د نبی پیدایش خوشحالی دا خلق مناوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو دنیا تراتک کم ته چې ولادت ویل کیږي دنیا تراتک یو د الله د پیغمبر سیرت ته ایو رسالت ته په مقدس مکه باندې یو قوم داسې نشتا چې هغه د الله رب د پیغمبر د آخري پیغمبر د ولادت نه انکار کوي غیر مسلم د الله پیغمبر ولادت من چې د الله آخري پیغمبر یا د الله پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی په دې کې هیڅ چا سره اختلاف نشته دویم اهم خبره هغه دا چې د الله د پیغمبر سیرت ته زندگی کما حیات طیبه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا غینه د خلکو انکار شتا او دریم د الله د پیغمبر رسالت ته د الله پیغمبر ته آخري پیغمبر ویل شوی دی د الله پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته آخري کتاب ورکړی شوی آخري شریعت ته ورکړی شوی دی د امت د پاره د رهنمای امام او رهبر ګرځول شوی دی محترمو دیو جنا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم رسالت دغه انکار کوونکي خلک موجود دي د سیرت په مجالسو کې شرکت پکار دي په دې میاش کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اته چې رسالت ملاو شوی دی دا الله آخري پیغمبر ګرځول شوی دی په داسې مجالسو کې بیا شرکت پکار دی چې ما او تاسو د دې خبرې ادراک وشي او احساس وشي او دا یقین زموږ نورم مضبوط شي چې د الله پیغمبر دا آخري پیغمبر د الله پیغمبر کوم زندگی وا د کور زندگی د بهر زندگی د قرنګي د دشمن سره کوم رویه ده د دوست سره کوم رویه ده دا ټول په خپل ژوندۍ کې راوستل دا زما وستا ژوندۍ مقصد دی ماوتا پنانه ورځ باندې د اعظم کو چې ماوتا د جشن نه کم د جشن عید میلاد النبی ویل کیږي هغه پای کې د خوشاله اظهار بدی حد پوری وشي چې الله پیغمبر آخري پیغمبرو په دې امت باندې الله احسان کړی دی او د پیغمبر تعلیمات په خپل ژوندۍ کې راوستلو لپاره داسې مجالس منعقد شي نو دا غي خو اجازه شته وکنه صرف جشن او عید میلاد النبی صرف د جشن او د خوشاله پورې او صرف د لکټیمه پورې محدود شي ادي پورې خاص شي نو دا د آی قومونو کار دی کم قومونه چې هغه مړه قومونه دي داوی ضمیرونه مړه دي کم قوم چې جمدی دی داغه ضمیر جمدی دی نو هغه جشن قطعا نه مناوي هغه کا اپناوي نو هغه مشن اپناوي د الله پیغمبر مشن سو د الله پیغمبر دنیا دراغي ډیوټي سوا د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې قرآن نازلیږي ارشاد فرمای دا الله رب دې طرفنا قل هذه اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دې امت ته وایا هذه سبیلی دا زما لار ده زما کار ده زما ذمہ داری ده قل هذه سبیلی ادعو الی الله زب الله طرف ته خلق را بلم دا زما ذمہ واری ده پیغمبر دنیا ته راغلیو د دې مقصد د پاره چې خلک الله ته راوبلي
خلق د تیارون رو باسی رڼا طرف ته راولي خلق د جهالت نه رو باسی او د دین او د اسلام رڼا کې داخل کی خلق د ظلمت نه رو باسی د ظلم نه رو باسی رڼا ته او انصاف طرف ته راولي دا د پیغمبر مشن دا د پیغمبر ذمہ داری و نو الله رب خپل پیغمبر ته ارشاد فرمای قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني دا زما کار دی دا زما لار دا زما ذمہ داری دا زب خلق الله طرف ته رابلم دین اسلام طرف ته رابلم او د الله احکامات طرف ته رابلم د شرک نه بیروباسم او توحید طرف ته رابلم د خلقو د ګناهونو بیروباسم او د نیکو اعمال طرف ته رابلم دا زما ذمہواری ده انا دا زما ذمہواری ده په حکمت سره بصیرت سره بخلق رابلم انا ومن اتبعني زمام دا کار دی کم خلق چې زما اتباع کون کړي زما دا کلمه وای په ما ایمان راوړي په قران ایمان راوړي دا داویم ذمہواری ده مونږ به خپکیږو چې کله تبلیغ والا راشي دا د هغوی ذمہواري نه ده یوازې چې خلک به الله طرف ته رابلي تاسو لږ شان سوچ وکړئ خپل ګریوان کې یوازې تاسو نه زه هم لږ سوچ وکړم زه هم په خپل ګریوان کې سوچ وکړم چې آیا ما دا من حیث الامت محمدی زه پیغمبر په امت کې یم زما ذمہواری ده ما انفرادي څوک مانځه طرف ته رابللی دي ما چاته ویلي مانځله راځه او آیا چې یو پیر ورته وویم نو په دویم ځل ورته بیا دوباره ویم که نه ویم که نه زه یو پیر مې ورته ویلي بس پرېږده خپل کار دی د قبر ځان له زما قبر ځان له چې کله تبلیغ والا راشي مونږ بیا تختو جومات هم پرېږدو محترم عارض مې دا کړو د الله د پیغمبر دنیا ته راتګ مقصد مې بیانو چې ګورې مقصد دا دی چې امت نیکې طرف ته راوبلي دغه ذمہواري د پلار هم ده دغه ذمہواري د خاون هم ده دغه ذمہ داری دا د مور هم ده دغه ذمہ داری دا د ښځې هم ده دغه ذمہ داری د کلي د مشر هم ده دغه ذمہ داری د کلي د امام هم ده چې خلک به نیکې طرف ته رابلي د ګناه نه یې منع کوي د غلط کار نه یې منع کوي د غیبت نه یې منع کوي چې مه کوه د دروغو نه یې منع کوي چې مه وایه دروغ د حرامو نه یې منع کوي چې حرام مه خوره د غلا نه یې منع کوي چې غلا مه کوه پردي حق مه وهه پردی ځمکه مه رانیسه پردي فصل مه راکټ کوه پردي ګیا د پردي فصل نه پردي پټي نه مه راوړه بې اجازته دې نه یې منع کوي خو چې کله دا خبرې شروع شي بیا امام زمونږ دشمني بیا هغه امیر صاحب زمونږ دشمني مړه ځان له کار کتلی دی خپلې بلا شي غلطۍ دی مونږ ته غلطۍ ښي خپلې بلا شي غلطۍ دي مونږ ته څه ښي مونږ ته غلطۍ ښي پتا یې احسان دی په خپل ځان که کوم ظلم کوي دا به کوي دې به الله ته جواب دی کوي خو پتا یې کوم احسان دی دا احسان ومنه دې پتا باندې ډېر لوی احسان کوي چې تا راایښي ته ودې په غفلت کې تا راایښي چې د ګناه نه ځان وساته یو ورځ به مرې الله ته مخامخ کېږي په قبر کې به سره حساب کتاب کېږي سوال جواب به کېږي د الله په مخ کې به د الله په دربار کې به ودرېږي حساب کتاب به سره کېږي هلته بیا څه جواب ورکړي محترم عارض مې دا کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشن اپناول پکار دی جشن مناول نه دی پکار جشن صحابه کرام نه بناو کړو صحابه کرام په ژوندۍ کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم د نبوت نه بعد 23 سال مسلسل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې یوم ولادت راغلی دی کوم ته چې مونږ برډے وایو دا راغلی ده صحابه کرامو نه بناو کړو ادي وجنا د خوشاله په ځای باندې د دې خبره اظهار پکار دی
چې د پیغمبر کم میشن دی هغه اپناو کو پیغمبر راغلی دنیا ته دې دپاره چې خلک د تیارې نه روباسي رڼا ته راولي د آخرت غم او سوچ او فکر ورسره پیدا کی او کوم د جهالت هغه زندگی خلکو تیروله او د پیغمبر پر راتګ باندې نبوت په ملاوېدو باندې جهالت الله په قلاقلار ختم کو دغه شان دی ما تعالی محنت پکار دی په انسانانو باندې په خپل ځان باندې په خپل اولاد باندې قو انفسکم واهلیکم نارا لومبي د خپل ځان نه شروع کو د خپل کور نه شروع کو د خپل بچو د هغوی صحیح تربیت وکړو بیا ورپسې د خپل غیر چاپیره انسانان نارینه زنانه د هغوی غم او فکر وکړو